راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ دا او هغه د یو علاقې گورنر جوړ کړی دی عامر ابن ربیعہ یا سعد یا سعید ابن عامر د یو علاقې گورنر جوړ کړی دی یو ځل د علاقې خلق اعتراض کوي په گورنر صاحب باندې اعتراض کوي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته لیکل وشو داغه په بارگاہ عدالت کې کیس پیش شو من د خپل گورنر خلاف یو کیس دایر کو د کې درې کمزوریاں دي لہذا من تدا قبول نه دي یو کمزوری د کې دا د سحر منځ نه بعد ډیر سات ذکر کې تیری نو عدالت ته چې راځي فیصلو اورولو ته چې راځي هغه کې لږ شان تاخير کوي د سحر منځ نه بعد من تدا سے کس نه دی پکار دا سے ریگولر کس پکار دے چې په ټیم باندې راځي او فیصله کوي عوام د انتظار کوي نن دا سے څوک ویلی شي انتظار من وایو من به د گورنر صاحب انتظار وکړو خو چې کیس حل کی د فیصله انتظار ته خلک لس ورځې پورې تیار دي خو چې داغه ته دادرسی وشي انصاف میلاو شي هغه وي من نه 15 منټه 10 منټه انتظار نه کیږي دا د کې غلطی ده دویم پکې دا ده د جمعې په ورځ باندې بیا د هغې نه زیات ټیم علي عام ورځ کې د سحر مونځ نه پس لږ تاخیر کوي د جمعې په ورځ باندې ډیر تاخیر کوي ناوخته راځي عدالت ته او دریم اعتراض دا دی دا موږ ته بیمار ښکاري د باندې کله ناکله میاشت کې یو ځل دوه ځل چپه راځي دا پکې بېهوشه شي نو لہذا بیمار سړی موږ له نه دی پکار موږ له تندرست توانا سړی پکار دی چې هغه فیصلې صحیح کولی شي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ستاسو خبر صحیح دا زبا د دې گورنر د دې خبرو تپوس کوم یا به تصفیه صفائی پیش کړي د دې به معقول جواب ورکړي او یا به دا من ختمه او مستفی کو او دا به ختمیږي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع ورکړي گورنر وخت لا خپل صفائی پیش کا سار مون نه پس ولی لیټ راځي د جمعې په ورځ ولی ډیر لیټ راځي او تا باندې دوره راځي تا باندې څه بیماری ده هغه وی چې هر چې اوله خبره ده زه د سحر مونځ نه پس کور ته لښکاره کېږم زما کور والا ښځه بیماره ده زه روزانه د هغه خدمت دپاره ځم چونکې هغه خپل خدمت نشي کولی نو زه سحر ځمه او د هغې دپاره پیل وشمه د چیلو نه پیل وشمه دا په خپلو لاسونو باندې کومه زما ښځه خدمت نشي کولی هغه برتنونو کې واچوم بیا د هغې دپاره غذا تیاره کړم ټول ورځ غذا چې هغې ته کېدم نو بیا زه عدالت ته راشم عمر رضی اللہ تعالی خبر صحیح دا مجبور دی او د ښځې خدمت کوي دویم ولی د جمعې په ورځ لیټ ولی راځي گورنر وقت دی برسر اقتدار دی جاب والا دی سینئر افسر دی د ده څه سټیټس پکار دی څه مرتبه پکار ده د ده څه خواهشات وي نه زه د جمعې په ورځ دې وجې نه لیټ راځم زه د دې وجې نه لیټ راځم بادشاہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ته وایي زه د دې وجې نه لیټ راځم چې زما په بدن باندې کومه کپړه تاسو ته ښکاري زما د دې نه سیوا بل سوټ نشته دی صرف دقه یو سوټ زه لرم لہذا زما ښځه بیماره ده هغه ځان له روټۍ نشي تیارولی د جمعې په ورځ زه د دې پابندي کوم چې شریعت ویلي چې د جمعې مونځ دپاره صفا سوتره کپړه استعمال شي نو لہذا د جمعې په ورځ زه ځان له په خپله باندې خپلې کپړې وینځم بربند په کور کې ناست یم کپړې مې ویستې وي دغه کپړې ځان له وینځم نو چې کپړې ووینځم نور ته واچوم د هغې انتظار کوم چې دا اوچې شي چې دا استعمال کم او زه عدالت ته لاړ شم که زما دا عذر معقول وي نو ټیک ته زه د گورنر شمه که زما دا عذر معقول نه وي زما د طرف نه تا ته کل عام اجازت دی زه دې مستفي کړی شمه عمر وایي نه دقسې کس موږ ته پکار دی چې ته جامې به خپلې یو جوړه جامې کې نو ته رشوت هم نالې ستا رشوت ته هم ضرورت نشته ستا پیسو ته ضرورت نشته ستا هېڅ ته ضرورت نشته د داسې سړي څه ته ضرورت وي چې کپړې ځان له په یو جوړه کپړې لري د هغه څه ته ضرورت وي دا د صحابه کرام دا زمون اسلاف دي راشه قصې د دغه خلکو بیان کا ته د خپل پلار قصې بیانې زما پلار د پلاني کلي ملک تیر شوی زما نیکم ملک تیر شوی زما غور نیکم ملک تیر شوی دی زما په واده کې دوه میخې حلالې شوي دي ته دا قصې کې ته د پلار د لونګۍ قصې کې ته د پلار د ښایست قصې کې یاره زما نیکه یو
گبرو نوجوانو او داسې تک سورو ته صرف دا قصې کې راشه د کردار خبرې وکړه، راشه د اعمال خبرې وکړه، راشه داسې پیش کا خلکو ته صرف د ښایست کسی کې. زما پلار داسې بالډي بلډر انسان چېرته غریب سره بوج اوچت کړی دی نه، دا واقعه ستا د پلار په کتاب کې نشته. چېرته د غریب مدد یې کړی، دا واقعه ستا د پلار د زندګۍ په کتاب کې نشته. دا به تا ته د صحابه کرام په تاریخ کې ملاویږي، دا به تا ته د اولیاء کرام. صرف مسلمان دا نه دی کړي چې د مسلمانانو د غریبۍ قصې مشهور دي، نه، د مسلمانانو د ریاستونو قصې مشهور دي. نن مسلمانان حکمران د ټولې دنیا دپاره داغ دي، قابل ملامت دي. د مسلمانانو حکمرانان خلق په مثال کې نشي پیش کولی. د دینه د کافرانو حکمرانانو هغه دنیاوی معاملات درست دي، د مسلمان نه دي. د مسلمان 800 کاله حکومت تیر شوی، تا ته دغه تاریخ معلوم دی، تا ته د مسلمانانو د جنگونو واقعات معلوم دي، تا ته د مسلمانانو د سر ورکولو واقعات معلوم دي، تا ته د مسلمان د انصاف چې کافرانو سره څومره انصاف کړي د دې واقعات معلوم دي. نه، مسلمانانو کافرانو ته تحفظ ورکړیو د دې واقعات درته معلوم دي، مسلمانانو کافرانو ته ټیکس معاف کړیو د دې واقعات درته معلوم دي. نه، مسلمانان ته خپل تاریخ پته نشته. د مسلمانانو پیغمبر بادشاہ تیر شوی، تا ته د پیغمبر د شپې عبادت معلوم دی، تا ته د پیغمبر حکمرانی معلومه ده؟ نه، درته پته نشته. وی ښه، دریم اعتراض پتا باندې دا دی، گورنر وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی د گورنر وقت نا عامر ابن ربیعہ یا سعد ابن عامر یا هغه وخت یا سعیدو تپوس کی دا خلق تابانی اعتراض کی، تابانی بیوشی رازی، تابانی چپی رازی، تا بیماری نو لہذا تا دا گورنری قابل نہیں. جی ما بانی چپا دا سو وجی نرازی، دا بیماری وجی دا نرازی، وی سو وجی نتابانی چپا رازی ترا پریوزی او لرزان د باندې راشي، وای جی ما باندې چپا دورا د دې وجې نه راځي چې زما جسمانی بیماری ده، مرګي بیماری ده، یا زما په جسم کې څه فالټ دی، نقصان دی. نه، داسې هېڅ خبره نشته. ویل عذر بیان کا، خبره بیان کا. وای جی بعضې خبرې د ځان نه د بیانول وي، معاشره کې عام بیانولو نه وي. وای نه، بر سر بازار به خبره کې د ټولو خلکو مخامخ به بیانې. عمر چانه ځان له ځکې خبرې نه اوري، دا د انصاف مقام دی. هغه ورته وایي گورنر وقت، وایي جی دا خبره ما خلکو نه پټه کړې، وایي بیان کا خلکو ته څه چل شوی دی تا باندې چې تا باندې دورې راځي. وایي ما باندې دورې د یو وجې نه راځي. ما تا یو واقعه را یادېږي د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه، زمونږ هغه صحابي ملګری حضرت خبیب چې کله هغه کافرانو گرفتار کړو او هغه پانسی ته وخېجولو او په ونه باندې ځوړند کړی او ټول کافرانو د هغوی تماشه کوله. بر سر بازار د تنعیم په بازار کې، د تنعیم په میدان کې هغه له پانسی ورکړې وه او کافرانو په دې باندې اختر مناو کړی. په هغه کافرانو کې زه موجود وم او هغه خوشحالي ما مناو کړې وه. زما په مخ کې خبیب ته پانسی ورکړې شوې ده چې کومو کسانو په خبیب باندې ګزارونه کړي دي په هغې کې زه شامل وم. ما ته چې هغه واقعه را یادېږي، د هغه دردېدلي اشعار ما ته را یادېږي، د هغه دردېدلي او فریاد او د هغه ژبه چې خوځېدله او د هغه بدن رپېدلو او هغه الله ته خیرې الله په دربار کې خیرې کړې وې. ما ته هغه حالات را یادېږي، نو په ما باندې چپه راشي، زه بېهوشه شم. زما بېهوشي د بیمارۍ د وجې نه ده، زما بېهوشي هغه واقعه د وجې نه ده، زه د غم د وجې نه، د حزن د وجې نه، د درد د وجې نه بېهوشه شم. کله انسان ته دردېدلې واقعه راشي، انسان واوري بېهوشه شي. ما ته هغه را یادېږي. وایي څه شوي وو هغه سره؟ ټولو ته پته وخه چې خلکو ته یې بیان. صحابه تاریخ دا دی، گورنر د دې وجې نه بېهوشه کېږي چې یو ځل د بې انصافۍ واقعه شوې وه، زه په هغې کې موجود وم. د کړې نه وه خو زه هم پکې تماشبین وم، هلته ولاړ وم. نو هغه تماشه چې ما ته را یادېږي او د حضرت خبیب قسمه پرسی ما ته را یادېږي او د هغه کمزوري ما ته را یادېږي، ما له جړا راځي، زه بېهوشه کېږم. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام 10 کسان لیږلي.